الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الله پاک د خپل مخلوق د هدایت دپاره قرآن پاک یو عظیم نعمت را لېږلی دی او په دې قرآن شریف کې اوامر دي یعنی د الله پاک حکمونه دي څه آیاتونه داسې دي چې هغې کې حکمونه شوي دي مونځ کوه روژه کوه حج زکات وغیره دا اوامر دي څه پکې نواهي منع پکې راغلی فلانې کار مه کوه غلا مه کوه شوکه مه کوه ډاکه مه کوه زنا مه کوه نو څه پکې د کولو حکمونه دي او څه پکې د نه کولو حکمونه چې هغه ناروا او ګناه ده هغې نه منع راغلی او څه پکې قصې دي د پخوانو قومونو حالات او واقعات دي امر د منلو دی په دې عمل وکوې کا او نهی نه منع کېدل دي او د پخوانو قومونو حالاتو نه عبرت او نصیحت اغشتل دي چې پخوانو قومونو دا ناکړدی کړ نو هغه تباه و برباد شو نو دا قصې چې څوک ګوري نو موجوده حالاتو کې د فکر وکړي زمونږ حال څنګه دی هسې نه زمونږ دا حال د هغې پخوانو معذب خلکو په شانتي نشي چې په چا عذاب راغلی دی زمونږ حالات هغسې نشي د موسی علیه السلام د قوم حالات په قرآن کې دومره ډېر زیات بیان شوي دي ځای په ځای په هره سپاره کې د موسی علیه السلام نوم راځي کاد القرآن كله موسی غریبه ده چې دا ټول قرآن بس موسی موسی وي موسی علیه السلام داسې وخت کې الله پاک پیدا کړ چې په دې ټول علاقه باندې د فرعون حکومت داسې و چې هغه ځان ته خدای وي او دا ټول خلک د ده مخلوق او بندیان او د دې نه مخکې په مصر باندې د یوسف علیه السلام حکومت او اقتدار تیر شوی و نو هغه د اقتدار خاوندان هغې خوار او ذلیل کړل هغې وینځې او غلامان کړل ظلمونه به یې پرې کول فرعون بیا خوب ولیده او د خوب تعبیر چې د خپلو ملګرو نه وغوښتل هغوی ورته ویل چې دا کوم د غلامان کړي دوی کې به یو ماشوم پیدا کېږي او د هغه د لاسه به د حکومت تس نس کېږي تباه کېږي به نو فرعون د هغې دپاره منصوبه بندي جوړه کړله ماشومان یې حلالول
بیا ورته د قوم وایي چې دا ټول بني اسرائیل ته داسې حلاله دا خو به ختم شي نو زموږ د خدمت به څه کېږي دا خو زموږ خادمان دي ټول ما حلالوي څوک یو کال یې حلالوه یو کال یې ما حلالوه په کم کال چې نه حلالول په هغه کال کې د موسی علیه السلام ورور هارون علیه السلام پیدا شو چې نه حلالول هارون علیه السلام پیدا شو او په کم کال کې چې حلالول کول په هغې کې موسی علیه السلام پیدا شو فرعون نه غوښتل چې موسی علیه السلام د پیدا شي و الله غوښتل چې موسی علیه السلام د پیدا شي نو پیدا شو فرعون سره د حکومت او د اقتدار د الله حکم رستو نکړې شو چې د څه نه ورته خطره و هغه پیدا شو او بیا داسې پیدا چې د هغه په کور کې ظلمي شو دیرش کاله پورې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې په شاهي خاندان کې لوی شوی دی او طاقت هم الله ولا ډیر ورکړو هر پیغمبر کې طاقت ډیر وي د نورو خلکو په نسبت باندې یو بنی اسرائیلی غریب کمزور بنده د غرمې په وخت کې یو فرعونی سپی راګیر کړی دی وای ټکیه او د مظلوم د موسی علیه السلام نه تعاون وغوښته ای ظالم نه مخلاص کا موسی علیه السلام په نرمه باندې د سپی ته وی چې مظلوم باندې ظلم مکوا او دغه فرعونی سپی هغه په موسی علیه السلام سترګې راوویستې را برن شو موسی علیه السلام خو جلالی شان والو ادب ورکول لپاره ورکوټي شو کې ورکه خدا هغه ورکوټي شو کوم داغه لپاره کافی شو پته نه مړ شو او چې کله فرعون ته پته ولګېده نو خو په زړه کې د موسی علیه السلام دښمن خو څه کولی نه شو وسې نه کېده دغه ځای کې ورته بانه جوړه شو چې قتل یې کړی دی او دې قتلو دربار کې حکم وکړ هر ځای کې چې ونیسې وژنه مې نو د دربار نه یو سړی شاټ کټلار باندې منډه منډه راغی موسی علیه السلام ته ویې خپې وباسه دې ځای نه وژنې دی نو موسی علیه السلام نامعلوم طرف ته د هجرت اراده وکړله په خپله اراده یو خاص ځای ته نه ځي خو د فرعون د ظلم د علاقې نه ځان وباسي او الله ورته د مدین لاره سمه کړله اته شپې ورځې مزل یې وکړو مدین کې شعیب علیه السلام ته ورسېده ستړی ستومانه اوږې تږې هلته ورسېده او د شعیب علیه السلام سره چې ملاقات شو د خپل حال بیان که هغه وله ښه تسلي ورکړي خفه کېږه ما دلته د فرعون لاس نه رارسي تا ته اسم نشي ویلی تا ته یره وه نو دلته تا ته امن ملو شو خوف او یره ختمه شوه تا ته امن ملو ته بې روزګار دې نشته تا ته به دلته روزګار ملو شي زما ګډې چیلې به ساتې اته کاله او که لس کاله دې وساتل دا به ستا احسان وي کور دې نشته واده دې نشته واده درله کوم خپله لور درله په نکاح در کوم او کور هم درله در کوم نو هم به دې کور وشي هم به دې واده وشي هم به دې نوکري وشي هم به یره ختمه شي نو دا څلور فایدې به تا ته ورسېږي نو موسی علیه السلام لس کاله هلته کې تېر او لس کاله پس د شعیب علیه السلام نه اجازت وغوښته چې مصر کې مې مور ده خور مې ده ورور مې دی یادېږي مې هلته ځم هغه ورته اجازت وکړې ځه سره د بیبي لاړ شه موسی علیه السلام د هغه ځای ته راغی او لاره کې بیا بیبي دپاره د اور ضرورت پیښ شو نو د غر په سر یې لمبه ولیدله بیبي ته یې وی اور مې ولید دغه ځای نه به تاسو له لږ اور راوړم تاسو به ګرم شئ او چې هلته لاړ نو الله وله پیغمبري ورکړه فاذهب الى فرعون انه طغى فرعون له لاړ شو نو موسی علیه السلام فرعون له تللی او دغه دی د الله نه سوال هم وکړه چې زما دا ژبه کې یو پوټېل لکنت دی تتوالی دی
او زما رور ښې خبرې کولی شي پیغمبری کې را سره هغه ملګری کا دواړه به په شریکه کار کوو الله والا دغه سوال هم قبول کړ هارون علیه السلام ته د خپل رور د طرفه دونه فایده ورسېده چې د هغه په درخواست ورته الله پیغمبري ورکړله او بیا دواړه وروڼه فرعون له لاړل او هغه ته وعظ او نصیحت کوو د فرعون ملګرو ته به هم وعظ او نصیحت کوو خو فرعون او د هغه ملګرو خبره منله نه د الله د طرف نه به پې سختي راغلله مختلف سختیانې به پې راتلې په ټول قوم باندې په فصلونو باندې ملخان ولګېدل او فصل یې ټول تباه کړ نو فرعون او د هغه ملګرو موسی علیه السلام ته درخواست وکړ ته خپل رب ته سوال وکړه چې دا عذاب رانه لرې شي نو موږ په تا ایمان راوړو موسی علیه السلام دعا وکړله او هغه تکلیف ترې لرې شو یو میاشتې پورې ګزاره وکړه بیا یې دا خو دی جادوګر دی دی په موږ جادو کړی بیا روانې شروع کړ ملخان یو عذاب په دې فصلونو کې په دانو کې سپږې او سپږې را پیدا شولې د دې تکلیف نه تنګ شو سپږې په بدن کې په جامو کې او سپږې په دې غلو کې هر څه ولا خرابول چې تنګ شو نو بیا موسی علیه السلام ته دعا وکړه چې دا تکلیف لرې شي ایمان راوړو بیا موسی علیه السلام دعا وکړله هغه تکلیف هم لرې شو اوبه دومره راغلې چې په هر کور کې اوبه نو د ناستې پاستې تکلیف شو ورته د اوبو د تکلیف نه تنګ شو وی دا عذاب لرې که نو ایمان راوړو هغه هم لرې شو بیا به یې وی دا جادو په اوبه چې به یې څښلې جام کې د اوبو په ځای وینه به راتلله دا تکلیف هم وی دا لرې که نو ایمان راوړو اوبو کې چندخې پیدا شو چې خولې ته به یې جامونو چندخې به ورته ټوپ وم نو دا مختلف 9 قسمه عذابونه به راتلل او دی به وی توبه وباسو موسی علیه السلام ته وی دعا وکړه چې دا تکلیف رانه لرې شي موسی علیه السلام به دعا کوله قبلېده به او دا قوم به الټه بیا ناروا کارونه ته کړ دا ټول عذابونه په نمبر رالل او سم نشو نو آخر کې په یو عذاب داسې راغی چې د ځمکې د مخ نه ټول داسې ختم که چې نوم نشان یې پاتې نه شو په دریاب باندې ډوب کړل موسی علیه السلام او د هغه ملګري الله ورته حکم وکړ دې ځای نه هجرت وکړه لاړ شه په یو بانه باندې لاړل دا بنی اسرائیل د دې فرعونیانو وینځي غلامانو نو دوی یو بانه وکړله من کې خادي ده خادی لزونو لږ کالي راله راکې نو د نیکانو نیک کالي وغوښتل او نیکانو کالي ورکړل او د شپې بنی اسرائیل ټول د دې ښار نه ووتل د مصر نه او د سحر د وخت کې د فرعونیانو په کورونو کې یو مړی اومو شو یې په دې خپلو مړو په غم شو چې دې هغه ته وکته خادمان هم څه شو یو هم نشه ټول خو چې ته هجرت یې وکړو نو فرعون لښکر راجمع کړ او د اشراق په وخت کې د موسی علیه السلام ملګرو پسې ځان ورساو د دریاب غاړې ته نو د موسی علیه السلام ملګري دریاب غاړې ته چې رسېدلي وروسته د فرعونیانو لښکر ولیده نو قوم ورته موسی علیه السلام دغه دې راپسې راورسېدل او مخې ته دریاب دی اوس پسه کوو نو موسی علیه السلام ورته خفه کېږئ ما سره خپل رب دی ان معي ربي سيهدين ما سره رب دی لار به راته ښیي نو رب ورته لار جوړه کړله هغه دریاب داسې ټوټې شو اوبه ودرېدلې د واورې د دې سانچې په شان او منځ کې اوچ سړکونه جوړ کړو پکې موسی علیه السلام او ملګري لاړل موسی علیه السلام قوم ته ان معي ربي
ما سره زما رب دی دا نه چې تاسو سره دی ما سره زما رب دی او زمان پیغمبر علیہ السلام ان الله معنا الله من سره دی د ټول امت سره دی پیغمبر علیہ السلام سره الله مرګره او ته امت سره الله مرګره دی د بنی اسرائیل او د امت په منځ کې دغه فرق شو چې هلته یوازې پیغمبر سره د الله مرګرتیا او دلته د پیغمبر علیہ السلام ټول امت سره د الله مرګرتیا په دې د امتیان شکر ادا کړي نو فرعون د دریاب غاړې ته ورسېد او موسی علیہ السلام سره د مرګرو پورې وته او فرعون چې د دریاب منځ ته ورسېد نو دغه ځای کې راګیر کړی شو یو ځل جبرائیل علیه السلام د فرعون دربار ته د انسان شکل کې راغی او د فرعون ته وی چې یو تپوس کوما چې یو نیک دی مولا دی او هغه خپل یو غلام ته ډېر مراعات ورکړي دي هر قسم حاجتونه ولا پوره کوي مراعات ولا ورکوي خو دا غلام د دې خپل نیک او مولا خبره نه مني د سره سکول پکار نو فرعون وته دا غلام چې د خپل مالک خبره نه مني خو پسند لو کول لایق دی جبرائیل علیہ السلام وته دا حکم کدی راته ولیکنو خبي فرعون زر په کاغذ لیکل چې کوم مولا آقا خپل غلام ته هر قسمه مراعات ورکي او غلام د خپل آقا مولا خبره نه مني دی پسند لو کول لایق دی کاغذ فرعون ولیکه دسخط وکړ جبرائیل علیہ السلام د انسان شکل کې هغه کاغذ واغشته اوس چې کله فرعون د دریاب منځ ته ورسېده اوبو ته الله حکم وکړي روان شو دی ډوب کې دا ډانډوکي وال جبرائیل علیہ السلام بیا راغی کاغذ وته خو دې کاغذ ته وګوره دا ستا خپل حکم دی چې کوم غلام د خپل آقا او مولا حکم نه مني پسند لو کول لایق دی تا د خپل آقا مولا او د خپل الله حکم منل نه ستا د حکم مطابق تم پسند لو کول نن پړوبېږي د ډېرې توبې استه خو به وخت توبه او قبول نشولا او جبرائیل علیہ السلام د سند ویخه خطر واغشت په دې خله ولوته په چې بس د نور توبه مو واسه توبه وخت پتا ختم دي فرعونیان ډوب شو فرعون ډوب شو او بنی اسرائیل باندې دومره روبو چې دوی پورې وتل نو بیا هم یقین نه راته چې فرعون به ډوب شي چې ته بل خوا بتلی بل راز به بیا راشي چې ته بتلی وي نو الله پاک دریاب ته حکم وکړو پیدا سي د غاړې ته ورونه چې دوی وویني چې دغه د مړ پروت دی نو دا تش بدن د فرعون چې دی نو دا اوبو بهر راوویسته بیا چې دا بني اسرائیل له ورته به وکړه نو مړ پروت چې شیخ ودغه دی هغه چې ځان ته بیا خو دی اوس خو مړ پروت دی الیوم ننجیک ببدنک نن من ستا د بدن باندې تعالی نجات درکو لتكون لمن خلفك آیا دې لپاره چې راتلونکي خلکو لپاره د عبرت یو نشانی جوړه شي چا کې عقل وینه د هغه لپاره د عبرت او د نصیحت یو نمونه ده وسم فرعون په مصر کې پروت دی او ناپوهه خلک ورته وسم د یوشتو توپ سلامي کوي اوس هغه کې سړي دا سړي لکه د مړ چرګوټي چې سرمن تېستې شي دغه څه پروت دی دې حالات واقعات تمګور او موجوده خپل حالات تمګور فرعونانو باندې چې به عذاب راغی وي من توبه وباسو موسی علیہ السلام ته دعا وکړه چې دا تکلیف را نه لري او په من چې تکلیف راشي عذاب راشي نو من توبه نه وباسو کنه وباسو توبه کرونا څومره خطرناک نوم دی او بس قصې یو بل ته کوم وړوم کرونا زده کړو لویم کرونا زده کړل او که په محله کې د مړو شو که په علاقه کې او که په کور کې نو د توبې نوم څوک اخلي د دې نه هغه بني اسرائیل فرعونیان به ښه نو چې هغوی به توبه وباسو دا اوسني خو توبه هم نه وباسي نو دا بې وخته توبې چې هغوی ایستې هغې له خو یې موقع ورکړه او آخر کې ټول ډوب نه کړل یو په یو فرعونیان ډوب شو
कमंग तोबे नो बासु अदा कमंग कम टोल डुबकी नो ब्या सो बम तखलास की नो हर इंसान ल पकार दी जे हर सख्ती और तकलीफ उइने न दे दे अल्लाह त रुजू के द अल्लाह न दे माफी हुआड़ी अफलातून यो ढेर माहिर साड़े अगराग मूसा अलैहि सलाम तेवे दे आसमान न लिंद जोड़शी द आसमान न लिंद जोड़शी और दा टोल स्तोरी दा गशिशी और दा लिंद दा अल्लाह पलाश की वी और यो बंदा पदे गश उली और दा बंदा बा पना संग हासिल दे बच्ची कि लिंद अल्लाह सरवी और दा टोल आसमान ने वाला लिंद जोड़ कड़ी वी और दा स्तोरी टोल गश वी और मखामख यो इंसान नो बच बशी द बच के दो पज़ाहिर इस लारम न मालूमेगी मूसा अलैहि सलाम को जवाब वर्क वेच दा लिंद मा सरवी और गशिम मा सरई और ता उलमा न कतलरे न जता पासान विश्तेशम और कत जमा दे खपोल राले खपो के मेकेना न जमा गुजार पता न चलेगी जब खपोल खपो गुजार न कोमा न तब जमा दे खपो के बच केगी न कदा आसमान लिंदशवा दा अजाबुनो और दा स्तूरी दा गशी दा अजाबुनो शी और दा बंदियान पे अल्लाह उली यो बंदम बच केगी ना और कम बंदा च अल्लाह तजान नजदीक न देव बच केगी द लिंदे द मालिक पखवा के खपो के केना न खपो के आगा गुजार न कई लरी गुजार कई लका कोरोना दा कदा से नोर घट घट अजाबुन दी द दिन का सोक निजात वाड़ी नो अल्लाह ते रुजू की अल्लाह न दे माफी वाड़ी पखवाचे बसख्ती तकलीफुन पचारालल जुमात तबे मंडकड़ो पसिजदा बप्रेवतलो ओबे जड़ल और आगे जड़ा न पस बपे अल्लाह रहम का तकलीफ बेते न लरेगा समुदमख के च शपे द जलजले आवाज रागे च जलजला द ओकर केगे आगा खलक जुमात तराल च पकाल के चाली दिलनु जुमात तरालल और तोबे हुस्ते अल्लाह वाला अमन वर्के जलजला अफवा व खुद खल्को ता दजरा व इत्मीनान हासिल छ जुमात तलारमा अल्लाह ते मिसजदो को उस बाजाब न राजी इत्मीनान कल्बी वर्त मिलो शो मदा से नूर सख्ती और तकलीफुना कप मुसलमानानो बांधे बरातनल द पैगंबर अलैहि सलाम तालीमात पदे बांधे दलालत कई ये बंदा दे लाशी जुमात तो अल्लाह ते रुजू की मदा सख्ती और तकलीफ को पे नाराजी जुमात तराजा पखपल कोर के पता न आए खो अल्लाह तरफ त रुजू कवा न रुजू इल अल्लाह सरा दा टोल सख्ती और तकलीफुन लड़केगी और कसोक रुजू इल अल्लाह न कि न फिरौनियन संग डुबशुदा दे बदा टोल करे अल्लाह दे मंगा तासो टोल दे गुनाहों न बच की और दा नेक अमल तौफीक दे अल्लाह टोल उनते नसीब की और दा टोल मुसीबतुन मौजूदा और आइंदा दे न दे अल्लाह टोल मुसलमानान महफूज कुसादी सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि